أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 118 یعنی یوصل اتلسم وقال الذين اوای هغه کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي سوی لولا يكلمنا الله ولی خبر نکوي من سره الله او تأتینا آیا یا ولی نرازی منگتا نخات زمن دو خوخ مطابق كذلك دغشان قال الذين ويلهغ كسانو من قبلهم چه مخکیو د دوینا مثل قولهم پشان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم مشابه شوی دی زړونه د دوی یو بل سرام قد بینا الآیات یقینا بیان کړي دي من ډیر آیاتنا یعنی ډیر نخې لقوم د پاره د هغه قوم یوقنون چې یقین کوي ان بشکا منغا ارسلناک لګلیتا بالحق د پاره د حق بیان کولو بشیرن زیر ورکون کوي ونذیرا او یرا ورکون کوي ولا تسألوا او تپوس بنشی کے دیتانا عن اصحاب الجحیم پبارد دوزخ والاو کے الزجر لمن يطلب الخوارق من النبي صلی اللہ علیہ وسلم دی آیت کی رٹن دا حق چاہتا چې هغوی د پیغمبر نه د خپل تبع مطابق معجزات غواړي ربط د دې آیت کریمه د ما قبل سره داسې ده چې کله د یهودو او نصاراو او د مشرکانو د غلطو عقایدو تردید وشو او ورسره پروردگار تصحیح وکړ نو اوس د مشرکانو هغه اقوال چې هغه د الله د شان نه ډیر مخالف دي هغه را اخلي او د اهل کتابو اقوال سره مشابه کوي چې وګوره د دواړو بيدینی یو شان ده پدې کې د ومه شبهه جواب ده ومه شبهه داوا چې دوی ځان لا د وحي خواهش کوي او وحي د ثبوت خواهش کوي ځکه چې دوی وایي چې موږ سره الله خبرې ولې نه کوي نو د دې معنی دا ده چې دوی وایي چې موږ له وحي ولې ناراضي نو الله په دې باندې رد کوي وقال الذين لا يعلمون وی هغه کسان چې نه پويږي دینه څوک مراد دي دا نه پویدونکو کسانو نه
امام ابو العالیہ ربی بن انس قتادہ او سدی دا ائمه کرام وی چې دینه مراد مشرکانو چې هغوی به پیغمبر ته وی چې کته حق نبی وی نو مونږ ته دی الله په خپل وی کنه چې رجی دا سړی ومنه مونږ ته دی الله وی چې دا حق نبی دی وی منه نو دومره خدا خلق احمق او بی دینو چې الله عام انسانانو سره خبري څنګه کوي الله خو نبی سره خبري کوي نو کته وای چې ما سره د خبري وکي نو ته د نبوت داوا کوي ځان له نبوت غواړي او بلدا چې کله الله په خپل ښکارو وای چې دا حق نبی دی وای منه نو بیا امتحان شو بیا خو امتحان نشو او بیا ایمان بالغیب شو بیا خو ایمان بالغیب نشو نو الله جل جلاله وی وقال الذين لا يعلمون نو دا ائمه وی چې دینه مراد مشرکان دي نو دې صورت کې با قال الذين من قبلهم نه مراد اهل کتاب وی چې مشرکان دا وی نو مخ کی خلق اهل کتابو بیا بدینا من قبلهم نا اهل کتاب مراد وی امام مجاہد وی چې دا د نسواراو په باره کې نازل ده دینا عیسایان مراد دی نو چې کله قال الذين لا يعلمون عیسایان مراد شي بیا به من قبلهم نا مراد یهود وی یهود او نصاراو ته لا یعلمون څنګه وایي ځکه چې هغوی سره خو آسماني کتابو هغوی خو مولیانو هغوی خو پوهېدل ولې ورته الله وایي چې لا یعلمون ځکه ورته وایي چې هغوی په خپل آسماني کتاب عمل نه کول لکه نن سبا مسلمانانو خپل آسماني کتاب پرېښی دی سوچتې پاتې دی الله دې موږ ته نصیب کړي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رافع بن حریملہ یو یہودی و رافع بن حریملہ هغه دا اعتراض کړو چې الله موږ سره ولې خبرې نه کوي الله دې موږ ته راولېږي چې دا حق نبی دی وایي منه خو صحیح خبره دا ده چې دا آیت عام ده ہر غلط مطالبے تا شامل دے چھ چوکم دا اللہ نا غلط مطالبہ کئی هغه پدې کې مراد ده چې وقال الذين لا يعلمون غلط مطالبه ته نه رد کیږي لا يعلمون اټولنا اول رد ده الله فرمای لا يعلمون چې څوک داسې مطالبه کوي چې څوک داسې خواهش کوي چې ما ته دی الله وینو دا لوی به علم جاهل ده الله ورته لا یعلمون ویلې ده چې د الله سره مخامخ خبرې غواړي نو بیا خو د پیغمبر ده دا خو د پیغمبره دعوه کوي او یا چې مخامخ خبرې وشي نو دا ایمان بالغیب بیا نشو او بیا خو امتحانم نه ده الله فرمای لولا یکلمنا الله دا به علم خلق وای چې ولی من سره الله خبرې نه کوي ستا د رسالت په باره کې د من سره خبرې وکي یا د من ته وای چې دا ته وای چې الله اولاد نه لري نه حقيقي زوی لري نه حکمي زوی لري الله نازولی نه لري من ته دی وای چې خلقا ما تا اولاد منی سه نو بیا به من نه نیسو کنه کنی دا خو نازولی دی دا بزرگان خو نازولی دی دا خو پروردگار عالم خپکولې نشي دا بزرگان چې څه مطالبه ونیسي ته موږ دوی ته وایو چې تاسو زبنګ د پاره الله ته وایي زمنګ سفارش وغواړي نو دا بزرگان الله ته خریب خیشي چې دا به معنی زما مریدان به بخې نو بس الله یې نشي خپکولې پیغمبر به ورته وی چې دا د الله اولاد نه ده
نه حقیقی او نه حکمی نه د چا زور چلیږي نه جی دا خو داسې ورته ګران دي خفه کولی نشي نو هغوی به ورته وي چې دا هم غلطه ده دوی به وي چې موږ ته دې الله ووایي چې دا غلطه ده موږ ته دې ووایي چې مالا نازولي مه نیسئ نو بیا به یې موږ ومنو او تأتینا آیتن یا دې راشي موږ لا یوه معجزه چې موږ څنګه غواړو دغسې یوه نښه یوه معجزه دې موږ له راشي آیتن کې دوه معنی دي یوه حسي معنی ده یوه معنوي معنی ده حسي معنی دا ده چې زمونږ د مرضی مطابق معجزات ولې نه راځي ستاسو مرضی څه ده لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة نه راوړو موږ ایمان هېڅ چرې چې تر څو پورې مو الله مخامخ نه وي لیدلی یا موږ ایمان نه راوړو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا ځمکې نه چې داسې اوبه راوځي چې داسې ټوپونه وهي هغه دې موږ ته راوباسي چې نه بیا به موږ اله ورباندې غور وکړو یا دې داسې وشي چې د دې پیغمبر دې د سرو زرو بنګلۍ چلای ورته جوړه کړي د سرو زرو محل موږ یې وګورو نو موږ به ومنو چې دا خو ډېر لوی پیغمبر دی یا د داسې وکړي چې د اسمان ته وخیږي چې موږ یې ګورو چې لاسونه بدن یې وګورو چې خالی دی بیا د اسمان ته وخیږي بیا د زمونږ په مخ کې راکوز شي چې موږ یې وګورو چې ورسره لاس کې کتاب دی او دا خو الله ورکړی دی برنه بیا په هغه کتاب کې لیکلي وي چې خلقه دا زما صحیح پیغمبر دی او دا دی چې کمې خبرې کوي دا ټیک کوي او دا بزرگان نازولی نه دي تاسو بزرگانو نه غوښتې مه کوئ تاسو قبرونو نه مه تاویږئ بیا به موږ ومنو داسې لوی بېدینه و داسې لوی د الله دشمنانو یا معنوي معنت پکې مراد ده او تأتینا آیتن یا د راشي داسې یوه نښه څه معنی د باندې کتاب نازل دی په موږ دی الله را نازل کی هغې کې دی دا خبرې ولیکي بیا به یې موږ تصدیقو چې هو جی مالم الله جواب را لېږلی دی چې دا بزرگانو نه غوښته مه کوه بیا به یې ومنو کنې هسې یې نشو منې نو آیتن هغه معجزات چې د دوی مرضی باندې غوښتل لکه الله لیدل غواړو یاره پیغمبر سره ملائک ولې نه راځي دی د خدای پیغمبر دی او جی پیغمبر دی د سره ملائک ولې نه ګرځي په کار دی چې د سره ملائکې ګرځېدی غیر چاپیره باډي ګارډ کې موږ به بیا دی منلی وی چې یاره دا خو د خدای برګزیده پیغمبر دی کنی هسې څنګه ومنو مړه د سره یوه ملائکه م وله نه راځي یا به موږ دی هله ومنو چې دا د مکې په دې خشکه ځمکه باندې او د ده د انګورو باغونه وي او د ده د کجورو باغونه وي د ده د انارو باغونه وي بیا به موږ ووایو چې یاره په دې شړه ځمکه باندې ده ته دا هر څه میلاو شول دوی پیغمبر نه غوښتو خدای یې غوښتو څوک یې غوښتو خدای یې غوښتو چې دا پیغمبر بالکل خدای دی دی هر څه کولی شي چینې هم رایستی شي اسمان نه کتاب هم راوړی شي باغونه هم زرغونولی شي نو دا کارونه خو د رب دي دا د پیغمبر خو دومره اختیار نه وي چې هغه دا کارونه وکړي او نه پروردګار عالم د چا د خواهش مطابق سوالونه قبلی یو صحابي لګیا دی یو ورځ دعا غواړي یا الله د جنت خی طرف ته هواداره تک سپینه بنگله درنه غواړم پیغمبر علیه السلام منع کوه ته چې غلی کښېنه شکر وباسه چې جنت کې مو پرېږدي ته وایې چې هغه ښي طرف ته او سپینه بنګله او دنګه بنګله داسې مه وایه داسې وایه یا الله ما معاف کې ماله جنت راکړي بس چې نفس یې درکړي غټه خبره ده ته پکې لا شرطونه لګوي چې داسې به یې کړکۍ وي داسې به یې دروازې وي او سپین به یې رنګ وي نه نو الله هغه چا ته وایي چې هغه ستا په مرضی نه چلیږي ته به د هغه په مرضی چلیږي
او دا ته چې کومه خبره پیغمبر نه غواړي دا خو پیغمبر خو بنده ده د یوې خبرې اختیار یې نشته خپل او کته وایي چې الله ته د سوالو کې چې داسې وشي نو الله د چا د خواهش مطابق سوالونه نه قبلوي. کذالک قال الذین من قبلهم الله فرمایي چې هم دغه شان ویل هغه کسانو چې وو د دوی نه مخکې هغوی به هم دغسې غلطې مطالبې کولې. مشرکانو کافرانو هم دغه مطالبې کړي لکه قوم د صالح علیه السلام مطالبه کړې وه. سورة الشعراء کہ اللہ جل جلالہ آیت نمبر 154 کی ذکر کړی دا بیا پروردگار عالم چې کله د هغوی مراد پورا کړه بیا یې هم انکار وکوي نه منو. قوم د شعیب علیہ السلام هم مطالبه کړی وه. سورة الشعراء آیت نمبر 180 کې الله هغه ذکر کړی دا خو بیا هم خلق ونه منله. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مشرکینو د مکه مطالبه کړي وا. سورہ اسراء آیت نمبر 90 99 93 پورې داغه ذکر موجود ده. نو الله فرمای کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم. کذالک کی مشابهت ذکر کوي په طلب کې چې لکه څنګه دا غوي طلبو دغه سي دغه بی دین خلق مطلب ده طلب یہ ده. مثل قولهم کې مشابهت په صفت د مطالبه کې ذکر کړي چې د هغوی مطالبه هم په ضد او عناد باندې بناوه. د دغه مشرکانو یا د يهودو یا د نصاراو مطالبه هم په ضد او عناد تحقیق باندې نه ده بنا. څه معنا بعض خلق سره کې داوی چې یره منوي خوش زړه کې مداخلت تردد ده نو چې بیا هغه شک ختم شي بیا کلک منی. الله فرمایي د دوی نیت د منلو نه ده نیت دې صرف د تنگولو او د زد او د عناد. کداغه سي چینر اوزي او دغه سي محل راشي د سرو زرو محل ورته پیدا شي باغونه پیدا شي ملائک راشي بیا هم وای چیرې ملائک خدا سی وي او دا خلک دنګ دي دا خلک چیتی یره جی دوی خو جامې لګي بیکاره دي سپینی ندی پکار دی چې شنه جامې وي یره دا خدا سی وي بیا به بل مطالبه کوله. نو الله فرمایي د دوی مشابهت په صفت د مطالبه کې هم ده چې زد و عناد ده. تشابهت قلوبهم. امام قرطبی رحمه الله فرمایي تشابهت قلوبهم فی التعنت والاقتراح وترک الایمان. دغه خلق زړونه په ترک د ایمان کې او په هغه زد کې او تعنت کې یو شان شوی څرنګي زديان هغه څرنګي بيدین هغه سي زديان او بيدین داري غلط مطالبه یو شان دي. یا دا معنا فی طلب ما لا يصح طلب به پکار یعنی د دوی زړونه یو شان شوی دي په طلب د هغه شي کې چې دا غي طلب پکار نه دي یو شان دی. قد بینا دا بل رد کئی اللہ ور باندے دا تحقیقی جواب دے. قد بینا الآیات اللہ فرمائی دوی ونخ غواړي یو معجزه غواړي. قد بینا الآیات منگا خودیر نخیلی گلی دی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزه زرګونو ته رسیدلی. دا لایواو دوی غواړي زرګونه معجزات دي د پیغمبر نخي شوی دي خدا خلق نمني هغه څوک منلی ولادي لقوم یوقنون. هغه قوم د پاره دي چې هغه یقین لري. لکه سوره یونس کې الله فرمایي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الله فرمائی چې چا باندې یو ځل مہر لګېدلې ده آغا بی دین دی ایمان نه راوړي دا الله پاک تقدیر ور باندې شوی ده نو هغوی ته کچره ته دنیا آیاتونه او نه خراوړي نو دوی به الله و نمني حتى يروا العذاب الأليم ترڅو پورې چې جهنم مخامخ نوی لیدلې. بس چې کله مردار شي
او الله پاک جهنم ته مخامخ ودري پوي شي چې د دینه اوس خلاصې نشتا بیا به ومني یا الله منګه واپس کا دنیا ته رب من بیا ولېګا بس زمنګ یقین پیدا شو الله به ورته وی کلا بیا لګل واپس نشته بس د امتحان یو دور و تیرش نو الله فرمایي چې جهنم مخامخ نوی لیدل سوال نه پیدا کی چې وای منی منلو والا نوی ان ارسلناک بالحق دی آیت عربت دا چې منکرین او غلطه مطالبه کوله دا غواړو ایمان نه راوړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې دا حرص وو چې دا ټول خلق مسلمان شي وي دا ټول ایمان راوړي وي دا ټول د جهنم نه بچوي نو الله جل جلاله دی آیت کی تسلی ورکړي ځکه مخکم نور زاینو کې الله قران کې ویلي دی لعلک باخع نفسک علی الا یؤمنوا ځان وجنه چې دا خلک ایمان نه راوړي ګرځي بخپل کار وکړي ته حق خبره بیانوا نو الله تسلی ورکړي دی آیت کریمه کې ورته وایي چې ته حق نبی ستا فرض دے تبلیغ کول او دا تارا سوال دے ہر سڑی لے حق مسئلہ کڑی دا نو بس نور غم مکوا تا دا ہدایت ٹکدار نہیں وما انت علیہم بمسیطر تا چوکیدارم نہیں پچا باندی تا نمخ کی انبیاءو اخپلو نزدیک قریبانو تا ہدایت ندے کڑے اغم کافرو آدم علیہ السلام خپل زویق قابیل آغا ورته هدایت نشو کولای نه غلار ته نشو راوسته قابیل ولګي د پخپل خور باندې مین شو چې کمی سره د په یو ځای پیداو او ډیر نصیحت ورته وکړې شو د آدم علی السلام د طرف نه چې ګوره دا شی دا سن داو دا خور دی داغه حق دا هغه سره چې کما شوی دا هغه ستا حق دی نه دا غواله بدرنګ دا او زما ول خپل دا زدا کوم هغه نه کوم دا تعالی نه دا جایزه بچی هغه نه منله بیا آخر کې وې چې خدا سے وکو چې تم صدقه وکا حابیل بم صدقه وکي نو چې د چا صدقه قبول شوا د خپل جناب غل ورکو هغه وخت کې قبل دل داسیو چې صدقه بچا وکړه میدان باندې به کې خوا تابم خیرات کې خود ما بم خیرات کې خود سوال بم وک چې یا الله زمنګ دا خیرات قبول کا آسمان نه باور راغی چې د چا ولا به قبول شوا هغه به وسې زلا او د چا ولا به چې قبول نشوا هغه له به ګوتم نو وروړي پرې به نو قابیلم خیراتو کو حابیلم خیراتو کو قابیل چې هغه ډیر زړه پورې خیراتو کو اعلی شی صدقه کو او حابیل چې هغه داسې بیکاره غونی هغه نیت هم داسې ناکاره غونی شی صدقه کو الله ته سوال وک برنا ور راغې د قابیل ولا الله منظور کړهو د حابیل ولا منظور نشوا خپل جنې بیام قابیل وګڼلا نو وګټلا او اسم دا غوا نو دې پدې باندې پوي شو چې په یو طریقه باندې مال دانه ملاويږي نو لاړ دا ورور بوتلو یو ځای کې قتل کوي وجل د دې د پاره چې هغه جنې زماشي نو الله ورته وی چې ګورا تا نمخ کې انبیاهم دا سیو چې هغه خپل نږدې خلکو لزامن او له هدایت نشو کوله نو ته ولې پریشان کیږي کدی ستا خبره نه مانی استا دعوت استا تبلیغ نه مانی هیڅ خبره نه ده دا خو په خوانه را روانه ده نوح علیہ السلام ته وګورا کنعان زویو بلاشه نصیحتونه ورته وکړل د پکور کې وحی نازل ده د پلار پیغمبر واغله وحی راتلا هغه خپل زوی کنعان ته هدایت ونکړش واغام دغه سي کافر لاړ ابراهيم عليه السلام ته وګوراستانه کړي څومره لوی پیغمبر دی او څومره لوی مرتبه ده جلیل القدر پیغمبر دی د هغه خپل پلار کافر و آزر ډیر نصیحتونه ورته وکړل ډیر ورته وی چې د شیطان تابعداري مکوا الله ومنا خو هغه تر اخره وخت پورې د بادشاہ هغه د کفر په دین باندې و د ابراهيم عليه السلام دین یې ونه منلو امدارنګه پیغمبر استغفل تر د ابو طالب
تا څومره خوره ورپسې وکې تا ابو طالب نشي مسلمانولی نور دنیا به څه مسلمان شي پرېږده انا ارسلناک بالحق ته موږ په حق باندې لېږلی بالحق دا دین اسلام ته حق وی چې دا قرآن او د سنت نوم دی نو ته په حق دین باندې لېږلی شوی ستا په دین کې مسله نشته مسله د خلقو په نیتونو کې ده او د دوی په عملونو کې ده تا کې او ستا دین کې کمزوري نشته مه خفه کېږه یا دا معنا انا ارسلناک بالحق چې ته د حق بیانولو د پاره او د حق ښکاره کولو د پاره موږ لېږلی نو حق نه مراد صداقت او رښتینوالی دی چې ته رښتینی نبی یې څه مو چې درکړي دي دا ټول حق دي او دا رښتیا دي نو دې حالت کې بالحق نه بیا بعد ملابست ته مولیان پې پوهېږي یا د حق نه مراد معجزات دي بیا بعد مصاحبت ته چې تا له موږ ډېر معجزات درکړي دي او ستا کار دا دی چې حق ښکاره کړې و هغه دې ښکاره کړی بشیرا و نذیرا څوک دی چې مني او څوک دین باندې عمل کوي ستا کار دا دی چې هغه له زیری ورکړي د جنت چې ستا دپاره حورې دي غلمان دي مزې دي و نذیرا او یره ورکوونکی حق چاله چې هغه نه مني ناروا کوي غلطه کوي هغه ویروي ستا طریقه دا ده او چې کم خلق ستا وارثان دي حق پرسته مولیان دي د هغوی هم دا فریضه ده چې هغه زیری ورکي خلقو لا په نیکو کارونو او په بدو چارو باندې ویروي چې ګوره دا ناروا دی حرام دي دا شرک دی او دا بدعت دی دا مه کوئ په دې به جهنم ته لاړ شئ نو د دعوت دو طریقو ته اشاره ده بشیرا و نذیرا منونکو لا بشیر یې نه منونکو لا نذیر یې انکار کولو والا ته نذیر یې منلو والا ته بشیر یې د عذاب دنیوي او د اخروي زیری او خبر به ورکوي او دا دې کړی دی نو چې کړی دی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تا نه به تپوس نشي کېدی د جهنم والو حق دې رسولی دی دین دې رسولی دی خلقو ته دې نیغه لار ښودلې ده نو اوس چې څوک دا خبره نه مني نو ستا ذمه فارغه ده نو که ایمان نه راوړي تا نه به پوښتنه الله نه کوي بعضې خلق وایي که نه یاره جي موږ نه به الله پوښتنه کوي چې دا خلق ولې جهنم ته تللی دي نه ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تا نه به پوښتنه نه کېږي د جهنم وارو په باره کې او اله به در نه کېږي چې تا خبره د حق وس شته دی او چاله نه کوي ته خلق پوهولی شي او نه یې پوهوي علم در سره دی پوهه در سره ده موقع در سره ده بیا هم خلقو له حق وینا نه کوي سپیکر ته ناست دی جماعت خلقو در کړی دی منبر باندې کېنولی خلق تنخواه دله در کوي عزت دی کوي ملا صاحب او بابا صاحب او پیر صاحب او مفتی صاحب او شیخ صاحب درته وایي نور څه شی وکړي خلق بس دی دې ځای ته یې رسولی حق ووایه که نو که تا په دې حالت کې حق نه وي او دا خیال دې ساتلو چې دا چا زه منبر باندې کېنولی یم یاره دا خفه نشي یعنې چې چا منبر باندې کېنولی د هغوی بنده شوي و د الله بنده هغوی خو تا دومره اوچت ګڼي چې ته یې منبر ته وخېجولې تا له یې مسله درکړه ستا قدر کوي ته د دوی بندګي ولې کوي نو که تا د دوی بندګي شروع کړه او دوی کې دې وړی جمع شروع کړه یاره جي دا حاجي صاحب خفه نشي دا ډېر سخت طبیعته سړی دی یاره جي دا خفه نشي یاره جي دا ډېر خیر والا سړی دی روجه کې پوره پیسې تقسیموي روجه کې خلکو له وړه ورکوي روح افزا ورکوي نو که خفه شي بیا خو ماله نه میلاوي نو الله فرمایي که چېرې تا په دې تبلیغ کې حق وینا کې خیانت کړی نو بیا خو نه خلاصېږي ځکه چې خپل فرض دې نه دی ادا کړي خو که تا خپل فرض ادا کړ نو وما علیک الا البلاغ تا باندې صرف رسول د مسلې دی لکه اوس چې دلته مسله بیانوم ما سره خو دا وس نشته چې زه څوک جیل ته واچوم یا ورته ووایم چې دا کار به نه کوي نه بلکل به یې نه کوي نه نه دا وس زمونږ نشته دی دغه وس د پیغمبر هم نه و بس حق خبره رسول دی نو انما علیک البلاغ المبین تا باندې ښکاره رسول دی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تا حق رسولی دی تبلیغ دی کړی دی نو ستا ذمه فارغه ده اوس چې څوک ایمان نه راوړي تا نه به پوښتنه نه کېږي عن اصحاب الجحیم د دوزخ والا جحیم څه ته وایي جحیم هغه اور ته وایي چې هغه بل کړی شوی وي او لمبه کوي
دا سے تیز غرارے چی کئی اغیتا جحیم ہوئی لمبشی اور پختن بتانا نکیگی خلق ولی بدین شول ولی ونمنلو اسلام ولی عقیدہ جوڑا نکڑا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. دا آیت بوگد ہے بس لفظی ترجمہ گو رہے. وقال الذين اوائها کسان لا يعلمون چن پوہیگی لولا يكلمنا الله ولی خبر نکئی منگ سر اللہ او تأتینا یا ولی نرازی منگ تنخا معجزہ زمنگ شوق مطابق. کذالک قال الذین من قبلهم دغس ویلہغ کسانو چھ مخکیو ددوینا مثل قولهم پشاند وینا ددوی تشابہت قلوبهم مشابه شوی دی زړونه د دوی یو بل سره. قد بینا الآیات یقینا بیان کړي دي منګه ډېر آیاتونه نخې لقوم د پاره د هغه قوم یوقنون چې یقین کوي. دوی یقین نه کوي نو چې یقین نه کوي که هزارها نور معجزې راشي فائدہ نه کوي. انا ارسلناک بالحق یقینا لګلې موږ ته بالحق د پاره د حق بیان کولو بشیرن زیر ورکون کئ منلو والا ہوتا و نذیرن او یر ورکون کئ نہ منلو والا ہوتا. ولا تسألو او تپوس نشی کے دیتانا عن اصحاب الجحیم پبارد دوزخ والاو کے ویو کنا ٹیم خودسنا سشتا دے لکا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هچر برزان شیطانا یهودیان ولا النصارى ونبدرنا رزاشی نسوارا حتی ترحق پوری تتبع ملتهم چه تابع شیط دوی دا طریقی دوی دین چی اومنی بیا بخوشالی. قلت ورتوایا ان هدى الله یقینا ہدایت دا اللہ هو الهدى دا اصل ہدایت دے. نوائلی ولئن اتبعتا اهواءهم ولئن اتبعتا او کچری تابداریو کتا اهواءهم د دوی د خواہشاتو بعد الذی رستو دهغنا جاءکا چراغلے دیتا تا من العلم علم د قرآن راتلو نپسم د یهودو خبر او منی نو مالک من اللہ من ولین نو نشتا تالرا دا عذاب دا اللہ نا چوک دوست ولا نصیر او نمددگار. کچره دی دغه دی نپس قرآن رتلو نپس چا د یهودو نسوارا و اتباع وکړه چمچگیری وکړه نو الله فرمای اخلاص دلو والا دی بیا نشتا. دی آیت کې د اهل کتابو د ایمان د نر اوړلو ذکر کوي. پیغمبر ته الله وایي چې دینه نا امید شه سوچمونه کې چې دا خلق به ایمان راوړي. تا ډیر ځان وکړولو دی پس ډیر خواري کوي. او په دې آیت کې یو دا بیانوي چې نا امیده شد دوی ایمان نه او بل دا بیانوي چې خبردار د یهودو د نسواراو تابعداري ونه کې د دوی خبره ونه مني. نن سبا مسلمانان ټول د غوی غلامان دي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هیچ چر برازی نشیدتانا یہودیان او نسوارا. دے کے خطاب دے پیغمبر تا ولن ترضى عنکا یا راضی بنشی عنکا دتانا چاہتا ہوئی پیغمبر تا ہوئی. دے خطاب کے پیغمبر تا خطاب ولی کئی سو وجہ دا نو پیغمبر خوچر دہوی اتباع نکئی نه د هغوی تابعداری کوي نه دا امکان شته دی چې پیغمبر به د بل چا تابعداری وکړي. بیا الله ولی هغه ته وایي یو خدای د پاره پیغمبر ته وایي چې امت ته تعلیم مراد تعلیم دی امت ته او بل پیغمبر ته اشاره ځکه کوي په دې کې بندگانو ته دا اشاره کوي چې ګورا
پیغمبر چې ده دا تاسو یې چې ډېر لوی منه او لوی مقام ده لوی مرتبه ده الله غته خطاب زکه کوي دمکی غونی اغل زکه ور کوي چې تاسو تخی چې ګوره بنده ده چې شه ده هغه هم زما بنده ده زما محکوم ده هغه هم زما خبر منی زما د خبر نه چونو چران شي کوله نو خلق لدا تعلیم ور کوي او بل خبر دا و چې رسول الله ډیره توجه ور کولا يهوديانو نسوارا ہوتا زیاته توجه ور کولا هغه وجدا و چې د آسمانی کتاب والا دي دوی ته خو آسمانی کتاب راغله د دوی دین ډیرو خبرو کې من سره یو شان ده اهل کتاب دینو کدا مسلمانان شي ډیره فائدہ به وشي مسلمانان به د مظلومیت نه خلاص ځکه چې هغه وخت کې مسلمان ډیر مظلومو چا به یو ځای کې مسلمان تړلې او چا به بل ځای کې تړلې او چا به شګو باندې څملولو کانی به په برکه خودل او چا به چې کم ده ګرمو ریګو باندې څملولې او چا به ګرمو سکروټو باندې څملولې او چا به مسلمان کې پړیا چولی او هغه به په سنگلا خطر زمکه کې به راخکل او دا غوی د ملاګانو نه بغوخه تلوي او کله به تړلی او هغه به په تورو په برچو باندې وهل چن نو ځایونو کې به جامې ته نه وستلې بربند به کړیو او په ځنو ځایونو کې به وي د کورونو نه شړلیو نو ډیره بد ورځوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حرسو دا غدا شوقو چې دا يهود اهل کتاب دي دا نسوارا اهل کتاب دینو کدا مسلمانان شي نو لغون ته به مسلمانانو له زور ملاو شي طاقت به ملاو شي مسلمانان بلغونه تعداد کی زیات شي الله منع وکړه چې خبردار دوی پسې خوري او مکوا بیخي چې کوشش ونه کې دا د سړي ځامن نه دي سوچم ونه کې چې دا به ایمان راوړي او د خپل رب د رضا کولو کوشش کوا رب رضا کولو کوشش چه شه ده حق بیانوا او تبلیغ کوا په دې بتان الله راضي کیږي الله به مشکلات ختمي دوی ته د ایمان تمام لرا نو دین دا پتا ولګی دا ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى پیغمبر څومره خوش اخلاق دی څومره خولې دی څومره خې خبري به وي داغه بجب څومره خوګوا داغه با اخلاق څومره برابرو الله ورته وی چې چره هم تان نشي راضي کړي نو چې پیغمبر نه ناراضي کیږي ما وته نه راضي شي ناراضي دین دا پتا ولګی دا چې نن کم مسلمان نه يهود رضا دي کم مسلمانانو نه نسوارا رضا دي نو دا د هغوی په دین باندې دي ځکه ته رضا دي کني الله فرمایلی دي ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى لن راوړې ده دا د تاکید د نفي د پاره راځي نفي زیاته موکد شي لن ما ندارا چې چره به هم راضي نشي د تانه پیغمبره چره به هم راضي نشي اے پیغمبره تانه ناراضي کېدل مونږ نه خدا شي راضي دي چې ولی راضي دي الله فرمایلی وحتا تتبع ملتهم الا بدر ناراضي کیږي چې ته د هغوی د ملت او د دین تابع شیخ پل پرېګ دي نو چې نن کوم مسلمانانو سره د هغوی مینا ده د امریکای او د برتانیې یا د کوم يهودو نسوارا او مسلمانانو سره لګی ده جوړه ده ور سره او خوشاله دي تینا نو دا ځکه خوشاله دي چې دوی خپل دین پرې خېره دا غوی دین پسې روان دي الجی خجراو بسې ګورایره یره دا خجی کورونو کې کینول خډیر لوی ظلم دی کنه جی او دا ظلم نه دی چې دفتر کې دی کینولی اول یو تا ور سره پیار کول یو ته به راضی کوله ته خاوند بیا د بی معاف یو طالبای خاندل کور کې پټه ناستا واستار آزاد بس مقصد وداغي اوس بدرې سو یاران په بازار کې نور راضی کوي زکه چې غټ افسر راضی نه کینو کرنه بدلی سیټ ولا لړکای چې ما سره یاری نه کوي نو بس بل ورځ باندې د ترانسفر اډر راغلی بل افسر ورته وی چې ما سره مینا نه کوي نو زده پرایمری نا میډل لا بیا لګم بل ورته وی چې تعالی کتاب د انګریزي نه درځي اسلامیات درځي هغه مې درکړې نو کما سره ګورا
میں نہیں نو بیا دې زه بدلوم انګریزي کتاب دل در کوم عابت پڑھاولې نشي نو خزا کوشش کوي تنخواه ولا به جدا راځي ساتي کني هغه ولا بیا په ټیم باندې تنخواه نه ور کوي نو دا به سره ظلم وینا چا ول یو خاوند دوست ولا 300 خاوندان وکړل دا ظلم نه ده او دا ظلم دی چې کور کې د بادشاہ پشان ناشته ده غټ نه غټ خاوند طاقتور دا طاقتور خاوند لوی ظالم لوی سرغنی خاوند دی بادشاہوی ڈی سی او وی جی ایم وی څه بلای خزا ورته وړو کې غونې اشاره وکړه لوګان راوړه سړی راوړي سړی نوکر دی خزا خو نه ده نوکره چای ختمی دی شابه بیڑاو کا بچے بیمار دے بازار لے بوزا ڈاکٹر لا دے بگاڑے امنیسی سوال بم کئی محنت بم کئی زوے با ڈاکٹر لبوزی ڈاکٹر براولی علاج براولی نو دا خز بادشاہی دا پا اسلام کی خزا ملکہ دا بے تاجہ بادشاہ دے خزا جوڑا والا کور لراوڑا دا سیو گوری دا میں ندا خواہ تبے بیا دکان لوڑی بیا چې بل راوړي وای چې دا مې نه دا خوخه مړه سره په سودا نه پويږي تبازي بل به ولا راوړي نو دا بادشاہ نه دی والته چې د کپړو والا تلاړ شي هغه تی جول ګدام ته نه نوځي چې تاسو پر دی ولې بهر بسړی ویني ګدام ته نه نوځه او کنه دا باری چې څو ګوري نو دا خو سړی دی او دا تا چې دنه ګدام ته نه استتولې سړی نه دکاندار سره نو اول بدن ننو زید گودام تا بیا دا هغه گودام والا دا هغه سړی خوخه دا چې تعالی څه شی درکې او څنګه درکې بیا به ولا خان دی اورا خان دی چې ونه خان دی خجوړم نه درکې کني تبه د خزبب دې د پاره چمچه لګئی چې د 100 روپو غزرا لب چرته پشپک سو بیان کی مجبورین باغه سړی رضا ساتي پیار بور سره کوي یره جی یو خیر نمبر خوراکا در بکمن چې نه ور کوي دل جوړ ګرانه درکې تا خو خزینه نوکره جوړ کړه 500 خاوندان دی ولا وکړه حتا تتبع ملتهم دیته وي الا بدر ناراضی کېګه ما چې زما دین وماني خزه براو باسه غلام وي کی ګرځي و پدې کوڅو باندې چاله بساس کیه چي او چا باندې به صرف خرڅي او چا باندې به بل کار کوي چا باندې ولدا کارونه نارینه نشي کوله کمپیوٹر کے وم خزه غږیږي آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں الگ دا خو پنارے نہ باندے ہو کدا اللہ بندہ کنا دا شے دا حتا تتبع ملتهم نتیجہ منگ دا غوی د ملت اتباع کړي دا څه شی چې غوی کوي هغه منگ کو کا غوی په ټي وي باندې راشي بربندي نو مونږ ور سره خامخا ځان بربندو او کاغوی چاکونه دی زه تور سید کپڑو نو بیا زمنګ د خزو چاکونه دی زه کی او کاغوی پدی زه کی کپڑے را تنگی کی نو بیا زمنګ تنگی او کاغوی وختان د یو طرف نکل کی بیا منګ بل ورځ د یو طرف کل کړي حتا تتبع ملتهم من د هغوی د ملت تابعدار یو ځکه من ناراضی دي چانه چې راضی نشي غرب هغوی باندې حمله وکړي عراق ناراض کړل حمله په وکړه فلسطین ناراض کړل بیت المقدس امتیونی و تباہ و برباد کړل افغانستان ناراض کړل طالبانو حمله په وکړه او څوک چې ناراض کول نشي راضی ساتي هغه مزي کوي هیڅ نشته نو دا دې خبره ته اشاره ده چې کله يهود نسوارا تا ناراضي شي پیغمبر نه ناراضي کېدل نو ته په دې خوشاله نشي چې زما خبري خوږی دي د پیغمبر خوږی نه وي دا شک درانی شي چې زه با اخلاق ما پیغمبر العیاذ بالله با اخلاق نو دا شک درانی شي چې زه خيار ما پیغمبر خيار نو نه دا یقین پیدا کا چې هغه ناراضي کېدل ما ناراضي شول نو معلومیږي چې ما د هغوی د دین تابعداري وکړه او پیغمبر تابعداري نه کوله حتا تتبع ملته تر دې پورې چې ته د هغوی د ملت تابعدار شي د دین اتباع وکړي لن ترزا چې ترڅو پورې د تابعداري نه دا کړي د هغوی دین دی نه منل نو ناراضي کی ملتهم کې ملت مفرد ده اضافتهم جمع تشوي ده دین دا معلومه شوا چې الکفر ملت واحده دا هغوی ټولو ملت یې کیو ده یو دین یې ده نو تاسو د هغوی د رضا کولونه
او د هغوی د اتباع نس ځانونه وساته چرې راضی نه کې دا هغوی تابعداري نه کې نه په لباس کې نه په خبرو کې نه په خوراک کې من په خوراک کې دا هغوی تابع شوي دسترخوان باندې لوښي نه ځایږي دا یو شی دی او دا بل شی دی د خوراک نه لوښي ډیري دومره غونې سالن به پکې پروتي او دومره پنډ تالی به رایستي دا د لخایي د یهودو نسواراو طریقه ده هغه بوګرې غونې چې دي پخوا به ورباندې په دې بوډاګانو له به پته درمند کې به هغه درو غاښونو د څلورو غاښونو والا شی به وه چې ریشه به یې پلونله هغې ته څه شی وایي چیخر درې غاښې هغه درې غاښې اوس خوراکونو کې راغلي دي پلیټ کې به درې غاښې دله ایښی هغه په شي باندې ومنډي او بیا یې خولې له ومنډي دا د هغوی طریقه ده او موږ خپله کړې ده صرف دې دپاره چې هغوی خوشحاله وو چې حاضر جناب جی تاسو چې څه وایې غم مه کوئ تاسو ځان بربنډ کړئ او بیا موږ ګورئ چې موږ یې څنګه بربنډو نو الله فرمایي ځان ته وساته خبردار یره جی ولې اخو آسمانی کتاب والدی اهل کتاب دی کنه جی کدا غوی طریقې منګو کو هغه خو آسمانی کتاب والدی الله فرمای خبردار ان هدى الله هو الهدى ته هدایت غواړي او ته سیده لار غواړي نو ان هدى الله هو الهدى هدایت چې دی هغه اصل د الله هدایت ته چې هغه را لګلې دی د قران په شکل هغه خپل کتابونه ټول ګډوډ کړی دي هدى الله نه مراد اسلام دی چې د قران په شکل کې مونږ ته پروت دی هو الهدى ای هو الحق دغه کتاب دغه قران حق دی دې پسې روان شي یهود ور شی بدل کړي دي چون کې یهودو د اتحاد او اتباع مطالبه کړي وا پیغمبر ته ویلی و چې تم سره اتحاد وکا جوړ خبراولو سره کې جوړ خشه دی توڑ بنراول څه خبره ته زمنګ ومانه او موږ به خبر استاو من الله تعالی فرمایل چې خبردار ان هدى الله هو الهدى الله دا غي تردید کو دی کی صریح دلیل ده چې مشرکانو سره اتحاد جایز نه ده نو کڅوک ور سره ملګری کوي اتحاد کوي نو بیا څه شی وي کچا ور سره ملګرتیا وکړه څه دنیا ورانی الله فرمایي ولا ان تبعت اهواهم نو کچره تاسو هغه سره اتحاد وکړه او خپلو مینځو کې دا غوي سره عقیده وکړه يهود خو په نسوارا خو په خپل مابین کې هم عقیده ونه لري هغه هم د یو بل نه خلاف دي جنگ دی په خپلو مابین کې جنگ دی احوا ازکه جمع راوړو احواهم نو کچره تاسو د هغوی د هوا اتباع وکړه نو مالک من الله من ولی ولا نصير بیا ستاسو مددگار نشتا الله فرمای بیا مو خیر نشتا زیما او جهنم دے بل سوک نشتا چې تاسو بیا مان خلاص کی بچ کولو والا مڅوک نشتا بس لفظی ترجمه ګوره دوباره وقال الذين غكسان لا يعلمون چن پوهیږي لولا يكلمنا الله ولی خبرن کوي زمن سره الله او تاتینا آیه یا ولی نرازی منگتا نخا کذالک قال الذین دغس ویلہغ کسانو من قبلهم چه د مخکیو د دوینا مثل قولهم پشان دوینا د دوی تشابهت قلوبهم مشابشوی دی زڑونا د دوی یو بل سرا قد بین الآیات یقینا بیان کری دی منگا دیر آیاتنا یعنی لقوم د پار دهغه قوم یوقنون چې یقین کوي ان ارسلناک یقینا لګلې منګته بالحق د پار د حق بیان کولو بشیرن زیر ور کون کې و نذیرن او ير ور کون کې ولا تسالو او تپوس نشی کې دیتا نه عن اصحاب الجحیم په بارد دوزخ والو کې ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى چر برزان شيان کتانا اليهود يهوديان ولن نصارى ونصارى حتى تردي پوری تتبع ملتهم چتابه شت د دوی د طریقې قل تورتوا ان هدى الله يقينا هدايت الله هو الهدى دغه اصل هدایت ده
ولا ان اتبعت او کچری تابعداریو کیت اهواهم د دوی د خواهشاتو بعد الذی رستو دا غنا جاءکا چراغ لید تا تا من العلم علم د قرآن دین پس د داغ تابعداری وکړنو مالک من الله نشتا تعالی د عذاب د الله نڅوک من ولی دوست ولا نصير او مددگار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا رب سمر سوک چراغلی دی یا ورطا غوگی خید دنیا و آخرت خیستک یا اللہ پا کورونوی برکتونا کیک دا یا اللہ مال و اولاد کے برکت واچوا یا الہ العالمین کم خلق چی پا اعتکافونو کی ناستی ربا اعتکافونو قبول و منظور و گرزوا یا اللہ پا طول کلی محلہ باندے احسان دے پروردگار دنیا و آخرت خیستکا الہ العالمین چی چالاس پر تکڑے چا حاجتی نیولے جڑ کی حاجتون شرعی پورک یا اللہ زمون طول گناہونا معاف کا یا اللہ زمون کورونو کی خزے بچی طول دو قرآن و دو سنت تابع و گرزوا یا اللہ فرمان بردار با اخلاق و گرزوا یا اللہ دا ہر قسم بے عزت و دو شرور و نیو ساتا یا اللہ زمون دا عبادتونا ٹوٹا پوٹا دا روجی تقبولی منظوری و گرزوا یا اللہ استاد کلام پا برکت دغو خلق و بدے پا دوستے باندے بدلی کا یا اللہ دا زڑنو کی کمی کنی و بغزون دی داو باسا یا اللہ دا خلق شکم پا بدعات و روان دی ربا پا سید لار روان کا اللہم ربنا آتنا فی